کوی شیر حیدر ډیګري کالج کې او د دغو مسایلو په حوالې سره لګیا یو. د کوی چې کوم کالج د خیبر سټوډنټس یونین صدر هم ورسره موجود دی. په مختلفو هغه ډپارټمنټس باندې ګرځېږو. اوس دا نه مخکې به صدر صاحب کوم ځای له ځو؟ د ټول نه اول خو د کالج انټرنل چې کوم غټه ایشوز دو په دې باندې به وګڼو چې کوم مخکې موږ سره منسټر راغلی و، منسټر اوس د ایم پی ایس راغلی و، شفیق ایم پی ایس. نو د اول چې کله موږ دلته منسټر راوستو نو منسټر له موږ دا خبرې وکړلې چې د موږ کالج په دغه شي باندې مه وځه چې مطلب د مو د بوټیو مسله ده یا د مو د کالج چې کوم د پټساد مسله و، د مو ټول نه اصل مسله دا و چې مو د فاټه مرجر شوی دی. د مو په فاټه چې کوم دی مرجر شوی دی، مو سلانه 100 ارب روپۍ چې کوم دی دا سلانه وځي. نو مو چې کوم دی یونیورسټي وکړه د کالج باندې مو یو په کالج باندې ما تر وځه چې مطلب د مو په کالج کې یا جانډا نشته یا د مو په کالج چې کوم دی رنګونه نه لګېدلي. دا خو وړه ایشوز سمپل ایشوز، دا خو زه په خپله خلک وایشم. د ټول نه غټه ایشوز چې کومه ده دا د مو دا چې د مو کالج له اپګریډیشن ورکړه یونیورسټي لیول وروړه، ځکه چې اوس فاټه مرجر شوی صوبه کې رزم کړی یم چې مو کوم من حقوق دي په من حقوقو باندې مې خبر کوم، من حقوق مو لرو کړه. بله دا خبره هم ده چې به مو خیال چې په بوړه کې اندایي کې ډیګري کالج دی، په دغه یوه ډیګري کالج به دا حالات دي چې موږ تاسو ته په ویډیو کې به هم ښیو چې موږ سره بس چې کوم دی دغه بس په حوالې سره دا بس آیا د کالج خپل لګه دغه څه حساب کتاب اصل کې د موږ د ترانسپورت مسله لکه بڑا ډیویژن باندې موږ کوم ګورنمنت کوی شهردار کالج دی، د هر کالجونو د کې پی کې په کم ځکه چې وګوره یا په فاټه کې وګوره داسې کالجونه شته چې هغه باګه د خاط ترانسپورت کلیر دی. یو وخت د موږ کوی کالج کوم مخ باس ولور دی، دا باس مخکې چې کوم دی دا سمګلنګ مطلب په یو کوربوري په یو سمګلنګ لینډ کې ګر شو، بیا په جمرود باندې ګر شو. نو بیا دلته موږ احتجاجونه وکړه چې موږ لا ترانسپورت نشته، موږ لا باس وکړو. نو بیا تحصیلدار چې کوم دی بوړې ای سی وی هغه موږ درخواستونه جمع کړل. نو بیا الیګل باس موږ لا روکلو په باندې موږ کور کولو تر نن پورې دا باس دی چلیږي. نور داسې څه مسایل موږ سره نور هم د خیبر سټوډنټس یونین سټوډنټس دي، هغو سره هم خبرې کوو. تاسو روشوي ملت اول خپل تعارف راته وکړو، بیا چې کوم دلته روپېښې مسالې دي په دغه کالج کې سټوډنټس ته پوره هغه مونږ چې کوم کتونکي دي یا مونږ هغه ایم این ایز او ایم پی ایز چې څومره مشرون دي چې هغو له د تاسو د اواز ور ورسېږي چې آیا دلته څوک شته مو کاسې تشه یوه ډانچه پرته ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د مونه منه کیبولارو لکه څنګه د مونږ د خیبر سټوډنټ صدر نه مکتوب الله خبرې وکړه په دغه باندې ایشو باندې. نو مونږ چې وکړو دلته د مونږ سره باس دی نه د مونږ د کالج ترانسپورټ سره او نه چې کوم دی د مونږ د سټوډنټونو سکالرشپ سره بل دارنګه لکه ته کالج خبره وکړه که نه دا کالج خو ډېر وخت نه مونږ نه منظور شوی. مونږ له د یونیورسټۍ دغه قالو کې لروړي که نه، ځکه چې مونږ د یونیورسټۍ حق دی. مونږ له چې کوم د نورې ترقو هغه دی که نه د مونږ چې کومې پیسې رسي د مونږ کوم فنډینګ رسي هغه چې کوم دی مونږ امپیګون مینګون او چې کوم دی دارنګه سینیټرون دی چې کوم دی کې ګدي ځون سره او چې کوم د کور په نه کوي په دارو کې. چې تاسو کوم دلته مسالې په ډیګري کالج کې چونکې تاسو له پته لګېږي ځکه چې یو تاسو خیبر سټوډنټس یونین صدر هم یې او دا نه علاوه د کالج انټرنل مسالو ته پته لګېږي. نو موږ به هغه اوس ګرځو هغه چې کوم مسالې دي لکه اوس تاسو کمپیوټر لیب موږ وکتو هغه به موږ کتونکو له ښیو. دا نه علاوه چې نور کوم داسې ایشوز دي چې هغه تاسو غواړو چې موږ حکومت له چې کوم موجوده حکومت ته موږ لوکې هغه له وښیو نو هغه تاسو نور هم لږ په ګوته ګورئ. اصل کې د مونږ سره دا یو مسله مونه خیره شوله مو ذهن نه وتله. د مونږ ترانسپورټ مسله کې ابلز بلاول چې کوم د ان ایچ 44 د لنډ کوتل کوم خلک لنډ کوتل خلک او د خلک ملک دین د یو خلک هغه دا خبر وکړه چې د کوی کالج مو باسم کلیر کړلو، باس مې کړلو یو ورکړه په سکالرشپ باندې هم لګیم. اصل کې یو چې کوم خبره کړې واسه غوړې خړلې دي ځکه چې باس امدا ویرون پروت یم دا باس ته باکه دا چې د جوړ شو دی د خلک و چې د خسر کړی نو تر نن پورې چې کوم دی نه د کالج دوره یې کړې دو نه روغله دی نه د کالج چې کوم انټرنل ایشوز دي نه په دا باندې د سر خوږه ولا یا داسې نور مزید څه کوری په نه کړی. تاسو بلاول خبره وکړه دغه نه علاوه بلاول خو چونکې هغه د سره لیفټ هم د خلکو له نه ورکوي چې تاسې اغلی شي. خو بهرحال د دغه لوکې چې کوم مینې او ایم پی ای دی آیا هغوی چې تا ویزټ کړی د کالج یا ای سی ډي سی یا چې کوم ریلیټډ محکمې دي ایجوکیشن چې کوم ډپارټمنټ دی هغو کسانو چې تا ویزټ کړی دا ځایونه یې کتلي چې کوم موږ اوس وښال؟ اصل کې د تاسو ماشاءالله ډېره ښه خبره وکړله.
د ټول نه اول خو د بلاول خبره به زه کمې تر مخکې کړه چې بلاول د دغه خلکه نه شوی دی په دغه خلکه باندې د ووټ و او دغه چې کومې عوامي خلک دي دغه چې کوم د خپل ضمیر خپل ووټ دغه له ورکړو دغه خبرې پر چې د ملک الدین قوم له چې کوم د ترقیاتي کورونه وروړي او ترقي وکړي اصل کې اقبال چې کوم دی مخکې به نور هم څو چې کوم نور مسالې دي په دغه کالج کې چې هغه وکړو موږ کتونکو له وښیو چې دا د مسالې ډیګري کالج چې کوم دی په دومره غټه سطح دومره نمایې په ټوله بوړا تحصیل کې دا یو ډیګري کالج دی او په دا کې تاسو د بجلی سیسټم وکړو دا جنریټر وکړو داسې رامزي لږ وکړو چې آیا په دومره لوی کالج کې داسې یو سیسټم د ډېره بدقسمتۍ خبره ده مخکې به څو دا کمپیوټر لیب به هم لږ وکړو دا کمپیوټر لیب لږ ښه شو نو بیا به مخکې خبرې کوو نو دا رسو د کمپیوټر لیب لا ماشاءالله ډیټا خو پکې تقریبا ښه زیاته پرته ده خو زه دا وایم چې اوسه پرې به آیا تاسو کمپیوټر کلاس دلته لګیږي او که نه کمپیوټر لیب چې کوم دی په دا باندې مونږ به انتها زیات سټرایکونه کړي احتجاجونه کړي دي چې مولا نیټ وکړه مولا چې کوم دی کرسي ولګوه مولا د کمپیوټر سیسټم جوړ کړه د مونږ د بیټري د 3 ځله وډزېدلې دا بیټري ډزېدلې دا زاړې بیټري په دا باندې دوباره کور کوي د یو پی ایس تلګېدله دا 20-25 غلا چې کوم دی لګېدلې بلکې دلته کې دا مو په خیال تاسو خبره هم ذکر کوم دا نیټ سیسټم لکه دو لګولې دا به لکه څه چې آیا دا نیټ سیسټم کور کوي دا آی تھنک چې نیټ ته پورا دو لګولې تاسو نیټ دلته کور کوي په کور دی چې په هر کالج کې سټوډنټس ته پورا وای فای سیسټم موجود وي آیا دا شته دلته دا داسې کور و چې کله دلته کې مونږ سټرایکونه احتجاجونه وکړل سرډن کیمپ لا مونږ لړو ولته نیټ جمع کړی بیا د یو لیفټن نو لړو هغه لیفټن و چې زه به چې کوم دی د دغه 30 لیپټاپونو نه علاوه به زه 30 لیپټاپونه نورم درکم خو د بدقسمتۍ د وجه نه 30 لیپټاپونه مونږ تر ننه پورې لیدلي مونږ له د یوې میاشتې پورې چې کوم دی نیټ سیسټم پر ولګولو خو نه اوس بیا دوباره کاټ کړی دې کې بس یو دوې خبرې سره کوو د کے ایس یو چې کوم پریزیډنټ د ګورنمنټ کوی شیر حیدر کالج جی مکیب الله اخیری کې تاسو څه ویل غواړو اصل کې بس مونږ کالج صورتحال تاسو په خپله وکتل نو زه بیا اخري دوې خبرې دا وکړم چې دلته کوم د مونږ سره د پروفیسر عملاتو لکه زه څه ورځې مخکې باچاخان یونیورسټي ته تللی وم چې دلته کې مونږ د باچاخان یونیورسټي حالات وکتل نو دلته کې د پروفیسرانو چې کوم دا کور و چې هغوی بیا خپله کلاس اخیستو یخ د کلاس ټایم و په 9 بجې به کلاس و دوی په 9 بجې باندې حاضر و 9 بجې باندې به کلاس دوی لګېدلی و نو مونږ یو عاجزانه ریکویسټ کوو د اعلی چې څومره عملاتو ایم این ایز ایم پی ایز وسره د مونږ چې کوم هغه دی میرزا ډیپټي چیرمن چې کوم دی هغه لاندې مونږ دا ریکویسټ دی ځانه د سټوډنټس د طرفه چې مونږ د کالج د پروفیسرونو دا یو داسې یو رول وتړه چې د مونږ هر پروفیسر چې کوم دی په ټایم وردرمي او د مونږ د سټوډنټونو ټایم چې کوم دی نه تبو کیږي نه ځای کیږي دویمه خبره د مونږ دا چې کوم دوه درې پروفیسرون دي لکه ګل وزیر صاحب شو به انتها مهنت کش او به انتها قابل سر دی پروفیسر دی پښتو ډپارټمنټ خو هغه د بدقسمتۍ د وجه نه دلته کې کلارکون نشته د کالج چې کوم کلارکون دي هغه نشته نو دی چې کوم دی د کلارکون کور په خپله دی کوي نو دا د مو اجزانه ریکویسټ دی چې مطلب کلارکون د خپله رول لري په کوزو یونیورسټو کې کالجونو کې دلته کلارکون بیل وي پروفیسرون بیل وي نو پروفیسرون چې کوم دی د کلارکونو کور نه کوي نو دلته شکریه تاسو ټولو ملګري خیبر سټوډنټس یونین چې کوم صدر او نور سره ملګري دا موجوده وو د ګورنمنټ ډیګري کالج کوی شیر حیدر د مسایلو حوالې سره یو خصوصي پروګرام وشو چې څومره هم ریلیټډ محکمې دي ایم این اے ایم پی اے دی او ډي سی ای سی او ټول له دا خاص دی چې په دغو مسالو د غور او فکر وکړي او متعلقه ډپارټمنټس له په دا زور ورکړلی شي چې دغو چې واحد یو کالج دی دلته ډیګري کالج په ټوله بوړا تحصیل کې او هغه هم په داسې پوزیشن کې وي نو دا ډېر افسوس خبره ده نو مو امید دی چې دا ټولې مسالې به حل شي اوس خپل ملګري شهنشاه افریدي له اجازت ورکوو